اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو نو بادشاہ ستاسو په خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې ښاد آباد او خوشاله وي. ګرانو کتونکو همیشه د پاره زمونږه کوشش دی چې موږ د خپل علاقې چې کوم لوکل پروډکټس دي چې هغه د انساني جسم د پاره مفید دي، هغه د انساني صحت د پاره مفید دي، هغه موږ پروموټ کو او هغه خلک کوم چې د لوکل دلته کې کوم پروډکټس دي هغه کاروبار کوي، نو یو طرف ته کې هغه رزق تلاش کوي موږ چې هغه پروموټ شي، بل طرف ته هغه د خلکو د پاره سودمن او فائدمن هم وي. ګرانو کتونکو دې ټیم کې مرګره سټي کې یو دکان کې ولاړ ما چې هغه کې د جوار وړو دا شان د وربش وړو د دې سره سره مختلف هغه آیټمز ملاويږي کوم چې د مصنوعي طریقو نه بالکل صفای، نو دی والے سره د غي کوم دکاندار دی د غي سره خبرې اترې کوو، د سره سره دلته چې کوم ګاټ کې پګن تعداد کې دلته ګاټ راځي دا غي سره خبرې اترې کوو چې هغه ولې د دکان طرف راځي. تاسو نوم سره رقم زګو؟ نو من نواز خان نوم د موږ د درمل بلایو او د غلې کاروبار کوم. نواز به اداره ته وای دام څنګه سوچ راوچت شو چې دلته کې د لوکل جوارو نه کوم وړه تیاریږي یا د وربشو چې کوم وړه دي عموما دا مترشي وي د زمو په علاقو کې څنګه دې طرف ته سوچ او دا کاروبار وسته جی د خلکو د ډېر غټ مشکلات او دی بتلو جندو ته ماشينانو ته بتلو ته نه ملاوي دلو یا به ورځ شپې کولې نو غول موږ دلته راغواړو دلته د فارزان ریټ باندې او په ښه قیمت سره ملاويږي، دلته هم د جرندي ملاويږي هم د ماشين دوه ملاويږي. درته وای عموما دلته کې خلک چې د چانه د وربش وړه اخلي یا د جوار وړه اخلي، خلک لک په شک او تردد کې یریږي او داغي یره دی چې په دې کې خلک ملاوت کوي. تاسو دا کم وړه چې دلته تیاروي نو آیا دې کې ملاوت خو نه نه دي کې ملاوت بالکل نه، چې چانه الو هغه خپل ذمہ پېښ کوي چې باید دې کې به موږ تاسو ملاوت نه کوو، په ښه ریټ باندې تاسو درکې د دیو جن کې ملاوت کوي به ریټ کمای نو هغه دیو جن موږ ریټ نه کمای او کوالټي ښه جوړیږي. درته وای دلته چې کومه د وربش وړه دي دا وربش تاسو چرته پیدا کوي د دې بیا د ګرانه طریقې بټي تی جوړي دا غې نو ورستو صفائی کوي به وړه کوي ته چرته نه تاسو پیدا کوي؟ دا موږ د شهرین راغړو ال تاګوي صفاکي او برابرۍ او بیا موږ په ریټ باندې دلته راکېږي را راسي دکان ته. مخکې ما تاسو سره غب شپ لگاو تاسو چې د جرندې وړه دي زنه د جوارو زنه د ماشين وړه دي او دا میکس کې نو هغه کې د پیدا صحیح لګ رہی سونه دا دې چلی دي چې کله د جرند وړه چې بیا زمونږ ورکو نو هغه روټه سختي یا تنور ناخلي را ورزيږي او د ماشين وړه چې د کم دي ډېر زاګي نو هغه نه پیور نو دی وجه موږ دوه میکس کو ملاوت کو هغه خپل فارموله جوړه شي دا بیا چاغجه شانت روټه راوړي خلک ډېر غټه مزه ورکړي. تاسو راته دا موي چې دلته کې یو قسم وړه پکې داسې دي چې هغه موږ چاله ورکو هغه استعمالي نو پاکي چې په خېټه کې یا کما وجود کې پیټ سوي چربي هغه ختمي بازي داسې دي چې هغه دغه چربیان نه ختمي خو نور لکه پیټ چې دا نرم ساتي. زموږ سره دوه قسم وربش وړي دي چې دا یو موږ پروډکټ مېدا کو ډېر زیات پاګو باندې نو هغه دی وجه نه چې د پیټ څخه چا زیات نه هغه به نه استعمالي او یو زاګه وړي د هغه کې بوسای خپل چې بوسا استعمالي د سره پیټ چربي ولي کیږي د ډاکټرانو مختلف راځي هغه زموږ نوړي هغه استعمال هغه د باردا دغه وزن کم کوي. زمونږ چې کوم ګران کتون کې دی لیدون کې دی اوریدون کې دی هغه څخه تاسو دا معلومات شیر کوي چې دلته کې تاسو سره دلته کې لوکل کم پروډکټس کم سيزونه وړه ملاويږي او داغه قیمتونه مسره تاسو منشن کوي چې داغه دړې چې په خانه به وته بټي ویلا هغه په 100 روپۍ باندې دلته زموږ سره د جوار وړه ملاويږي 550 روپۍ باندې او د جرند وړه ملاويږي د 600 روپۍ باندې، ساده د غنم وړه ملاويږي هغه په 500 روپۍ باندې دړې ورکو د جرند ناراضي چې کم د خلکو قبض یا ګیس جوړیږي معده خراب یا هغه موږ دا ورکو هغه دا بلګ اعظم کې برابر راځي او دویم زموږ سره به د وربش وړه ملاويږي هر قسم وطني لوبیاګان شو دا هر څه ملاويږي زموږ سره. دلته کې دا میډیکلی چې تاسو د دې کم فائدې ویلې ادا تاسو چا نه ذکر لیدا خبرې چې ته ډاکټر سره نه سي کنه کوم په خانه چې کم خلک دی اغي درته ویلي دا داسې نه چې دا خلک واپس راشي موږ ته وایي دا سوګه وته وخی چې باید دا د لپاره استعمال کوي او استعمال کوي طبي بغیر چې مرز نو هغه جی هغه استعمال کوي موږ واپس وځو موږ ټیک شو د سره وزن دومره موږ وزن کم شو درې مشه استعمال کوم یا شم استعمال کوم دا هغه سره دی هغه وزن خپل وزن کوي هغه وزن کم شي د دې وجه نه د بیان نه استعمال یا دا پروډکټ استعمال وطني پروډکټ. ډیره مننه نواز بھائی. دلته کې ذات هم موجود دي کسان زی راځي د ویډیو دوران کې متاسو کتلی چې ډیر خلک راځي او د سيزون اخلي یو مرګره داغینه تاسو کو چې د کم زیږي دي د څومره وخت نه د دینه دی سودا کوي او هغه دی حواله سره تاسو نوم سره؟ السلام علیکم. زمانم افتخار جان دی افتخار میدان اوسیدونکو او نواز صاحب ما یو پلس پیلوم دی او تقریبا ډیر ټایم نه
سودا کله کله کوو. د دې چې دا کومه کوالټیز ویل چې د جوارو په وړو کې دا دي د وربشو په وړو کې دا دي د غنمو چې کم د جرندې وړي دي پای کې دا فائدہ ده. آیا تاسو دا ټیسټ کړی دي کنه تاسو وایي دی والي یا بالکل تقریبا ماته زیاته وریجه وړي ده د دې پر بازار کې فرق سره د دې وریجه بالکل زبردست ده. بلدار چې آیټم د دې چې کوم راوړي سپیسیفیک آیټم راوړي اوریجه دا کا وړي دي کاغه جوارو بټي وړي دي کاغه دا وربشو دي کاغار شي ډیر په یو ښه انداز کې دی بل پریټ مناسب دی. ډیره مننه افتخار جان چې تاسو معلومات زموږ د ګرانو کتونکو سره شیر کړل. نواز بھائی اخیره کې راته وایي تاسو ایډریس تاسو د دکان په تیمرګر سټي کې په کوم ځای کې واقع دی ځکه چې کم ګران کتونکو لیدونکو اوریدونکو منګوري نو هغه به په څه طریقه باندې دلته کې راځي او د تاسو دکان ته موږ دکان چې کوم دی د هسپتال ایریا باندې د هسپتال ګیټ سره او خواته عمران هسپتال له او دغه خواته سر باندې اډه دا وډیګرام اډه دا نو هغه خواته نیو اقبالن کو دی او حسن مارکیټ کې واقع دی. ډیره مننه ګرانو کتونکو دا ویډیو صرف د دې لپاره شیر کړه چې ډیرو خلکو ته د شوګر مسلې دي دا شان د قبض مسلې دي داغي اصل وجه چې دم دا خوراکونه دي چې خوراکونه کې هغه مخکې به چې کم خلکو ساده خوراکونه استعمالول داغي وجنه بر خلکو صحت چې د هغه ټیکو چونکی وس هغه ساده خوراکونه ختم شوي دي خو دی یو ځل بیا دنیا چې دم د خپل فطرت تر روانه د خلکو د خاورو په لوخو کې دغه شان د خاورو په کوټو کې او د دې سره سره د وربشو وړو د غنمو د جرند وړو دغه شان د جوارو د وړو استعمال بیا شروع کړی دی. هیله لرو موږ دا ډاکټران هم دا وایي چې کله تاسو دا پیور خوراکونه دوباره شروع کړل نو یقینا چې تاسو ته بیا شوګر هم نه لګي دغه شان تاسو باډي به هم نه غټي کې او د دې سره نور کوم مختلفو بیماری دي راغینه هم تاسو محفوظ صرف د ریپایامه د پاره دا ویډیو چې دا ما وکړه تاسو نه هیله لرم چې په دې د کې په دې کار کې د ثواب په دې کار کې په دې کې به زموږ سره تعاون کوئ دا ویډیو په نور ګروپس او ټایم لاین نشر کوئ چې نور هغه خلک چې هغه د دې ګنده خوراکونو د وجنه د مختلفو بیمارو شکار دي چې هغه دغه شان پیور خوراکونه استعمال کی هغه دلته نه د بل ځګنه چې دا سيزونه استعمال کی چې هغه صحت چې ده چې هغه بهتر شي ځکه چې انسان ته پیدا رسول چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان ته بهترین انسان ویل نو دې پیدا رسول په دې کار کې تاسو زموږ سره تعاون وکړئ. هیله لرم چې زموږ دا ویډیو به تاسو خوښ شي دا مخکې شیر کړئ. ډیره مننه تر بل پروګرام پورې د نظر پروګرام میزبان باچا اجازه غواړم په لوی او مهربان الله سپارم د الله پامان.